غلو د غلا لپاره یو نوې طریقه ایجاد کړې د ډرون په ذریعه ټوټل کور په نوشهره کې غلو لوټ کړی دی. یو کس سره دا معلومات شریک کړي د خپل کورونو حفاظت په خپل باندې کوي که په هر طریقه باندې کولای شي. خو دغه غلا د ډرون په ذریعه څنګه شوی یقین وکړي چې حیران بشي. نوشهره کې یو کس دی هغه وایي چې زه د شپې دغه شانته کې پروت وم په کټ کې او بره مې اسمان ته خیال شو د شپې تقریبا داسې 11-12 بجې وي. نو خیال مې کاوه ډرون ګرځېدو. ما چې دا بس طریقې یو پته نه لګي چې چا به ډرون را پاسولی خو کېدای شي چې د علاقې څوک سروې کوي واسې یا د دې هغه علاقې هغه ویډیو کې اکثر به تاسو کتلي د ډرون وغیره ګرځي. نو هغه چې کله ګرځېدو دغه ډرون ما وکتو نو د هغې نه بعد زما سترګې پټې شولې او زه ویده شوم. سهار چې موږ راپاڅېدو زموږ ګاونډین دی هغه کور کې چې موږ خیال وکړو هغه کور کې یو شی موجود نه و، ټوټل شی نه پټ کړی و. اوس غلو دغه ډرون را پاسولی دی او ګرځي په علاقه باندې او ګوري چې کم کور خالي دی او په کم کور کې خلک نشته دي. نو چې هغې کتلي دي دغه کور خلک چې کم دی خپل کلي ته تللي دي ډېر وخت نه 4 ورځو نه هغه په خپل کلي کې موجود دي. نو چې غلو ته پته لګېږي چې په دې کور کې څوک موجود نه دي. نو هغوی راغلي دي او د شپې په 2 بجې ټوټل کور هغوی لوټ کړی دی او یو شی پرېښی نه دی، ټوټلي د ورباندې دغه کور خالي کړی دی. تاسو هم په خپله باندې خیال کوئ که په هر طریقه باندې د خپل کورونو حفاظت کولی شئ، خاص کر هغه خلک چې کورونه پرېږدي اکثر داسې چې لکه اوس ګرمي ده یا کلو ته لاړ شي، چا په سوات کې کوري، چا په دیر کې کوري، چا په باجوړ کې کوري، یخ علاقو ته د ګرمۍ په موسم کې اکثر دا خلک ځي. کور یې مکمل طور باندې خالي شي او هغه سوچ دا کوي چې یاره موږ تالې لګولي لا کم لګولي دي نو دا چې موږ ته به څه قسم نقصان نه رسېږي. خو په دې شیزونو کې ډېر زیات احتیاط کوئ. دغه واقعه په نوشهره کې مخې ته راغلې ده. یو کس راسره معلومات شریک کړل، البته ما ته کنفرم پته نشته دی خو کس ویل چې دا واقعه زموږ په ځای کې مخې ته راغلې ده. نو ما تاسو سره هم شریک کړم. الله مو کې دغه شانته واقعه چېرته تاسو سره مخې ته رانشي. بهرحال خپل رایې راسره کمنټ کې شامل کړئ. انشاءالله ملاوي ویډیو کې تر ختم الله کی اجازت. الله پاک.